اکثر په یو کور کې ګڼ بچي وي او بابا وي، نو دغه ګڼ بچي او بابا یو څاروي واخلي او په هغې باندې د خپلو بچو د انګیاندو او دغه بابا د خپل طرف نه قرباني کوي. کله کله داسې وي چې 9 حصدار په دغه څاروي کې برابرېږي، نو یو غټ څاروي مثلا اوخ یا اوخه، داسې میخه یا سنډه، غوا یا غوی، دې ته غټ څاروي ویلی شي. نو په دې کې 9 حصې ځای کیدی شي. د 9 نه زیات شي نو دغه قرباني د هیڅ چا هم نه کیږي. قرباني اون شوله، غاړه بند پاتې شوه او صرف د غوښې یو قسم خیرات او دوی ته غوښې میلو شوې. کله کله 9 حصدار په کور کې ځای شي، یعنی پلار او 6 بچي وي یا 3 زامن او 3 انګیاندې وي، نو دا 9 حصې په هر طریقه چې وي پوره شي، نو دا خو جایز د قرباني. او کله کله داسې چې په کور کې 8 نفر وي، یعنی پلار وي او دغه شان ورسره زامن، انګیاندې او لونه وي، او زدې دا نفره 8 برابرېږي، نو 6 پکې روغ حصدار شي یا 9 پکې روغ حصدار شي. په یو څاروي کې 6 روغ حصدار شي او 9 او 8 کس بابا وی چې دا کې یو کس خو د قربانۍ نه پاتې کیږي، نو هغه بیا خفه کیږي. نو بابا وی دا خو اسانه ده، 6 کسانو له روغه حصه ورکي، فلانیا ستاسو دا یو حصه روغه شوه، نو 6 کسانو ته خو حصه روغه میلو شوه. او یو 9 او 8 کس ته، نو هغې ته وی چې دا 9 حصه دا بچی ستا او فلانیا ستا دا په شریکه شوه، نو 6 حصې روغي او 9 حصدار سره یو 8 قسم حصدار کو شریکی کو، او بابا وته وی چې بچیا ستاسو دا یو حصہ په شریکه، یعنی په یو څاروي کې 8 کسان ځای کی، نو دا قربانی کیږي او کنا. د بابا دم نه تر دې دمه په 8 کس باندې قربانی نه چا کړې دا نه بهو کی، او د الله په نس باندې دا قربانی مقبول نه وي، دا قربانی نه کیږي. د 9 کسانو نه علاوه که یو پکې زیاتی را نه نوته، نو دا قربانی د هیڅ چا د طرف نه اونه شوه، د ټولو حصدارو غاړه بنده ده. دغه 6 حصدارو ته روغې حصې میلو شوي، د هغوی غاړه بنده، هغوی هم قربانی اونه شوه، ثواب هم نه کیږي، هسې غوښه ورته میلو شوه. د دې د وجې نه په کور کې چې څوک مشترکه قربانی کوي، نو دا کور هر یو بنده دی په دې خبره باندې خاص توجه او نظر اوساتي چې چرته د 9 حصدارو نه چته یو حصدار زیاتی کیږي، خو نه کله 8 حصدار شي وي کله نه، نو بیا قربانی د هیڅ چا مو نشوله. که تیره زمانه کې دا عمل چا کړي، په تیرو وختونو تیرو کلونو کې دا عمل چا کړي، په 8 یا په 9 کس باندې چا قربانی کړي ده، نو د تیرو کلونو قربانی یې ندی شوی، مردود دی، صرف غوښې ورته میلو شوي دي، نور ثوابونه نه کیږي او غاړه یې بنده ده. د دې قضا لازم ده په دغه خلکو باندې. د دې د وجې را روان د اختر ورځ به وي، په دې کې د څاروي حصدار دا معلوم کې چې د 9 کسانو نه زیات نشي، یعنی د 9 نه را کمی، نو چې هر څومره وي لکه 15 څلوروي 3 2 یا په یوازې کس یو څاروي حلالي بالکل جایز دی. خو که یو نه زیات شو، 2 شو 3 شو یا داسې 9 شو، نو بالکل قربانی پې کیږي. خو که د 9 نه زیات شو یا 9 کس سره 8 قسم شریک شو په یو حصہ کې، دا قربانی د هیڅ چا د طرف نه کیږي. نو روان د اختر په ورځ د خپل قربانۍ په څاروي کې د 9 حصدارو نه حصې چته زیات نه کې، دا قربانۍ بیا نه کیږي. इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।